زه ویم د ارمان ارمانونه اوس پوره شو. ارمان به ویل چې زه د کام ژوند د کام دپاره که ژوند نه و بیا به داسې د کام دپاره به داسې کار کوې د کام دپاره به ته چې انسان چې پیدا شي هغه به داسې دغه سته نه پکار دی چې موږ به یوه مور خپله مور وي بله مور مو وطن وي خاوره وي په دې چې کوم ولس اوسي هغه د دې مور بچي وي. نو د نن ورځې دا چې کوم د ارمان دی او بیا چې کله موږ د خاورې ته چې موږ مور ووایو نو پر دې خاوره له 80 کالو روان جنګ په دې خاوره کې له 80 کاله د ارمان غوندې په زرګاو ځوانان مړه سوي دي. د دې جنګ مخنیوی به کوو. له 80 کاله روان جنګ داسې جنګ و چې ارمان غوندې ځوانان مو مړېدل خو چا یې تپوس نه کوئ چې ته څوک یې سله مرې سله د وزمې. نن که ارمان شهید دی هم کم سے کم هغه به داسې بېنامه ګمنامه شهید نه دی. هغه ته دا دونې د ولس سیلاب راغلی دی او د هغه د مرګ تپوس کوي چې ولې شهید شو چا شهید شو ولې یې شهید شو. जो दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है, दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है, दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है। दहशतगर्द 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 موږ ته خپل قاتل معلوم دی. دا ډېره غټه خبره ده. ما ته د ارمان قاتل معلوم دی. دا ډېره غټه خبره ده او دا د چا په زور معلوم دی. دا د دې ولس په زور معلوم دی. دا د پیټیو په زور معلوم دی. کوم چې په موږ کې دا قوت پیدا کوي چې موږ په ډاګه د خپل دښمن نوم واخلو. په ډاګه باندې موږ دا ووایو چې ما په وزنې له شا څوک دی څوک مه وزنې ولې مه وزنې. ارمان خالي زما ورور نو. ارمان د دې خاورې د پښتون ولس بچی و. هغه دا غوښته چې خو زه خپل ولس لپاره کار وکړم. هغه دا غوښته چې زه پر دې خاوره کوم چې جبر پر روان دی کوم چې دا بربریت پر روان دی پر دې خاوره زه امن راوړم. که امن نه شوې راوړی دا د ارمان د خولې خبر ده. مرګ خو عالم هم راځي چې د خونې په کونج کې په تپې مرې خو د کام په ننګ مړ شه. نن د ارمان